ادبي سماجي فلاحي تعلیمي د صحافت د شعبې سره ساينټیسټ ریسرچرز سوشل اکټیویسټ ینګ انټرپرینورز د دې لپاره ایوارډز دي. سوات په هیستوري کې دا فار د فرست ټایم یوریشن لیجټ ایوارډ فرام د سکول سایډ او ان شاء الله دا مونږ کېریان ساتو. I welcome you all from the core of my heart. I have no words to thank you because you are the real legend. The Tuluna Awal Eurasian School چې کله هم موږ سٹارټ اغستو نو د هغې نه مخکې زه په خپله یو سوشل ورکر پاتې شوی ما او ما په سوشل اکټیویټیز کې بیزي وم ډېر زیات خو چونکې ډفرنټ زما ټیچر ډاکټر اکرام الرحمان صاحب او انعام الرحمان صاحب یا نور زموږ دلته ټیچرز دي هغو ته پته وه په هغې اکټیویټیز کې مونږ انوالو شو خو بیا چونکې هغه حالات داسې رالو چې مختلف کنټریز نه ډیلیګیشنز دلته رالو هغو دا موږ ورسره په ډفرنټ کیټیګریز کې کار کوو نو ایجوکیشن زموږ چې دی هغه به همیشه هغو ټارګېټ کوو او همیشه به یې په دې باندې مطلب زموږ په یو ایجوکیشن سیستم باندې به یې بلیم لګوو. ما په خپله هغه ټول اکټیویټیز وایډ اپ کړل په 2011 کې او ایجوکیشن فیلډ چې دی هغې ته راغلی او د یوریشن سکول په نوم باندې یو اداره مونږ شروع کړه او یو مقصد یو ځان ته مخې ته کېښود. الحمدلله په هغې مقصد کې اوس هم زه وایم چې موږ لا 100% نه یو کامیاب شوي ځکه چې دلته د خلکو کانسیپټ په بورډ کې ښه نمبرې اخیستل دي دلته د خلکو کانسیپټ هومورک کول او هومورک چې کول دي چونکې زمونږ دغه کانسیپټ نه دی زمونږ چې کم مقصد دی هغه مونږ ځان ته یو غټ مقصد انشاءالله یښودی دی نن چې دا کم دا 50-60% ستاسو دلته ناسې نو مطلب دا شو چې هغې ته مونږ څه نه څه ورنږدې شوي یو او انشاءالله دا به وخت پروف کوي چې یوریشن سکول مونږ په کم مقصد باندې شروع کړی او هغه مقصد مونږ حاصل کړو د علاقې نه به ستاسو په وساطت سره انشاءالله 15 یا 10 داسې یتیمانان چې هغه زمونږ ټیسټ کلیر کړي او دلته مطلب ایډمیشن دپاره هغه اهلي نو هغو له به مونږ هر څه فري آپ کاسټ کوو او دا یو ډېر ښه سکول دی یقیني یو ښه اداره ده او دې کې یو پروګرام مخکې موږ هم راغلي وو خو دا د یو کال نه بل ته ښه مخ په وړاندې باندې روان دی او هغې خلکو د خپل ایوارډ دلته ورکوي لکه اوس ابراهیم صاحب چې خبره وکړه محمد هلال شکل کې چې هغه د یو سخت ملګری دی او دې نه څوک انکار نشي کولی ما په خپله به دې جالو کې زینم موږ ورته په لوړه باندې منډه ووهو دې په سیند کې منډه وهي ورغوپه کېږي سړی را پیدا کوي حالانکې د ټي ایم اې طرفه دلته زموږ سره چې کوم وسایل یې ناکامه شي په آخر کې دغه شي وایي هلال صاحب مړی بیا مونده نو اصل خو دا د ایجوکیشن اداره ده تعلیمي اداره ده خو دلته کې هغې خلکو ته هم سیله میلاو شوه کوم چې د معاشرې لپاره او د اقام دپاره خپل ځان وقف کړی دی نو دا ټوله څیره چې ده دا د پرنسپل صاحب او د دې ادارې ته زه مبارک کوم مېلمانه زما سره الفاظ نشته چې کوم پروګرام روان دی او وشو او زموږ ډېر ګرانه ملګري ناست دي او ډېر اوسو وي और हमारा शेख को फजलरहमान शफी की पुख्ता हूँ जिनकी खुदा पर हो तला तबखीज मौज उनसे वो घबराया नहीं करते हमारे इज्जतमंदो अल्लाह लाख लाख शुक्र दे زموږ ملګري ناست دي او ډېر ښکلې خبره وشو ما خدا خیال دی چې دا پاتې وخت کې څوک میلمانه یې نه دا غول ورکوم او انشاءالله چې وخت په وخت به موږ میلاویږو او زموږ والد صاحب د خدای وبخښي په 1935 کې چې کله د انګریزانو او د مسلمانانو جنګ پاکستان لا جوړ نه د افغانستان حکومت او مشرانو زموږ والد صاحب وزیرستان ته لېږلی او دا د خدای لاک لاک شکر و چې د هغې والد صاحب برکات و چې چیف اف آرمي سټاف د افغانستان او د پاکستان د روغې لپاره
زه افغانستان ته ولېږلم او د خدای په فضل په 1 غنټه کې خدای روغه کړې وه. د دې نه علاوه ما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما په فرسټ ټایم باندې په سواد کې نه بلکې زه خو په پوره KPK کې ګرځم. زمونږ په خپله باندې ډېرې زیاتې ټیکنیکل ادارې دي او زه د هغې مانیټرینګ ته آډیټ ته او د هغې چیکینګ ته ګرځم او بیا اکثر د ایجوکیشن سکولونو ته هم ځم. خو که زه خطا کېږم نه نو ما د پرنسپل صاحب نه واورېدل چې دا ISO سرټیفاید دی، انټرنیشنل ارګنایزیشن فار سټینډرډ سرټیفیکیشن د ادارې تحصیل دی او دا ډېر غټ سرټیفیکیټ دی. دا ډېره غټه خبره ده چې د چا دومره غټ سټینډرډز دي نو د هغې سوچونه او فکرونه هم ډېر زیات اوچتي، ډېر زیات برځي. نو زه د دې سکول لپاره دعا کوم. ټیکنیکل ادارې دي او زه د هغې مانیټرینګ ته آډیټ ته او د هغې چیکینګ ته ګرځم او بیا اکثر د ایجوکیشن سکولونو ته هم ځم. خو که زه خطا کېږم نه نو ما د پرنسپل صاحب نه واورېدل چې دا ISO سرټیفاید دی، انټرنیشنل ارګنایزیشن فار سټینډرډ سرټیفیکیشن د ادارې تحصیل دی او دا ډېر غټ سرټیفیکیټ دی. دا ډېره غټه خبره ده چې د چا دومره غټ سټینډرډز دي نو د هغې سوچونه او فکرونه هم ډېر زیات اوچتي، ډېر زیات برځي. نو زه د دې سکول لپاره دعا کوم. زه بیا په فخر سره دا خبره کوم چې یوریشین سکول یا یوریشین ایجوکیشن سیستم چې کوم دی هغه زما د علم مطابق په دې علاقه کې بلکې د دې ټول ریجن په سطحه واحد او اولنی سکول دی چې د دې طریقه د تربیت ته او وروسته بیا تعلیم دی. څومره مطلق چې ما کتلي دي او ما د هغو نه تپوسونه کړي دي نو ما ته د هغو فیډبیک دا میلاو شوی دی چې هغه د خپل ماشوم د تربیت نه مطمئن وي. زما دعا ده چې الله تعالی د یوریشین سکول له هم په دغې میشن باندې د تلو توفیق ورکړي او الله دې دا اداره د سوات او ملاکنډ ډویژن په سطحه نه بلکې ټول پاکستان او د ټول ریجن او د ټول انډیا په سطحه باندې وځلوي. زموږ د معاشره داسې یو حد ته رسېدلې ده چې په دې کې که په یو سړي کې ننګه خوبیانې وي خو هغه خوبیانې شاته په نظر نه راځي او چې یوه خامي پکې وي نو هغه موږ ته د غره په شان په نظر هم راځي. د هغې تشهیر هم کوو چې د هغې په نتیجه کې معاشره ښه طرف ته نه ځي. نن چې دوی دا کوم کار وکړو نو دا زما د زړه یو ارمان و چې خدای پاکه به د معاشره کې داسې خلک هم پیدا شولی چې هغه به د معاشرې کې خلک شته چې د هغې ستاینه یې کولی ځکه چې د هغې سره معاشره ښه طرف ته ځي. او نن دلته کې څومره کسان چې ټول زموږ دپاره قابل قدر دي په مختلفو فیلډونو کې د هغو کردار و خو دلته کې ذکر وشو یو امجد غفور صاحب او یو محمد بلال صاحب چې دوی د خپل ژوند چې کوم دی د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی. خو په دې کې محمد الله صاحب چې کوم کار کوي د هغه خپل سر لکه په ځلي کې کړي او نور انسانیت بچ کوي. په دې باندې زه ډېره مبارکي ورکوم او د خپل طرف نه دا اعلان کوم چې ستاسو سره اوس هم کوم یتیمان دي د هغو د یو کال خرچه راکړه دا به انشاءالله زه تاسو ته پې کوم. د دې نه بعد زه خپل ټول وروڼو خویندو ته دا درخواست کوم چې دا یو داسې ټاپک دی، دا یو داسې کمزورې طبقه ده چې زموږ ټول به پکار دي چې په دې کې موږ شپه ورځ د دې په دې خدمت کې خپله حصه واچو